الله جل شانه د جنگ احزاب سختۍ چې په مسلمانانو مجاهدینو راغلي وي د هغې تذکره کړي د الله رب العالمین خالق او مالک د کائنات هغه تکلیف ذکر کړی دی. وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر، دومره سختي وه چې دا زړونه دې خولې ته رالل. یو سړی وایي زړه مې خولې ته رال. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي دومره سخت وخت د احزاب ټول کافر قریش غطفان او غیر چاپیر څومره قبیلې وې. غطفان انتهایی جنگجو قوم و، لړاکو، په جنگ کې ډېر ماهر وو. هغوی هم راغلي وو، قریش هم راغلي وو، د غیر چاپیر نه قبایل هم راغلي وو. د مدینې منورې کې اوسېدونکي یهودیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صلح کړې وه چې موږ به تاسو خلاف د چا سره ملګرتیا نه کوو په جنگ کې، تاسو به زموږ خلاف د چا سره ملګرتیا نه کوئ. ټیک ده، معاهده یې کړې، دا صلح کېدی شي. خو چې کله جنگ ګرم شو نو یهودیانو مخالفت وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره سخته تیره شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 3 مزونه بې قضا شو. بعضې وایي یو مز، بعضې وایي 2، یو قول له 3 دی. حضرت عمر رضی الله عنه شخص یا رسول الله مز مې نه دی کړی وی، ما هم نه دی کړی. دومره سخته ورځ د الله رسول په هغه جومات کې چې نن سبا ورته مسجد فتح وایي چې څوک مدینې منورې ته تلي، په جبل سلا غره د پاسه جومات دی. هغې کې دعا وغوسته چې یا الله د دې کافرو دا زور ختم کړي، دی داسې کړي، دی داسې کړي. هغه دعا قبوله شو. دغه دوران کې سیلۍ راله هوا. یو کافر هغه مسلمانېدو ته رالو، د هغه نوم دی نعیم ابن مسعود، غټ سردار و د کافرو. پټ د شپې رالو وایي چې صاحب زه مسلمانېږم. د دعا برکات اوس الله جل شانه لار سموي. الله پاک باندې چې سړی د هغه په دین باندې، د الله په وینا باندې، په توکل علی الله باندې، په ایمان او تصدیق بالله باندې سړی غیرت کې ودرېږي ټینګ، او دا فطري ازادي دی سلب نه کړي، د ده نه څوک وانخلي. الله جل شانه د مدد کوي، چا ته یې پرېږدي نه. دا ظاهري زخمونه، دا بیمارۍ او دا تکالیف او دا مصایب دا خو دنیا کې دي، راځي تلو راتلو والی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې ووایي چې زه مسلمانېږم. مسلمان شو. بیا یې ورته وایي چې یا رسول الله زه څه خدمت وکړم، ما ته وایي. وایي چې ته یو کس یې، ته به څه وکړې؟ هغه ورته وایي چې یا رسول الله زه یو تجویز دی، یو ذهن ته مې یو خیال راغلی دی، هغه ستاسو په وړاندې بیانوم، ما ته اجازت کوي نو زه هغه کوم. وایي چې څه؟ وایي د دې مشرکینو په منځ کې اتحاد دی. قریش، غطفان، یهود، بني قریظه، د دوی په منځ کې زه د دوی د اتفاق په تفرق سره بدلولی شم، داسې خړه پکې راولم. دې دپاره څه خبرې وکم نو اجازت دی، یعنې داسې خبرې چې کله کله هغه کول نه پکار، بیا او اجازت دی. نعیم ابن مسعود رالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوا نه پاسې بنو قریظه سردار څخه لاړو. هغه ته وایي مشران یې راغونډ کړل، ویې لکه ستاسو په نږدې زه څنګه سړی یم، ته خو زموږ ډېر خیرخواه یې، د جاهلیت د زمانې نه دې پېژنو. هغوی ته پته نه وه چې دی اوس مسلمان شوی. وایي تاسو ته یو خبره کوم، تاسو دپاره د فایدې ده، سوچ پرې وکئ. وایي څه؟ وایي جنګ داسې ښکارېږي چې ختمېدو واله دی، ځکه چې راشن ختم شوی دی او خلک هم کمزوري دي، ستړي ستومانه ډېرې زیاتې دي او یخ ډېر زیات دی د شپې. وایي خلک تنګ شوي دي او قریش به خپلې علاقې ته لاړ شي، غطفان به خپلې علاقې ته لاړ شي. دی د غطفان قبیلې و دا نعیم ابن مسعود. تاسو به یوازې پاتې شئ او ستاسو ځای مدینه منوره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به تاسو ګاونډ کې پاتې کېږئ، او چې تاسو یوازې پاتې شئ نو که د مسلمانانو در باندې حمله وکړه نو دا غطفان ستاسو مدد ته ګورې نه راځي، زما قوم دی، ما ته پته ده، او دا قریش تاسو مدد ته نه راځي. بیا څه وکړو؟ وایي تاسو هغوی نه مطالبه وکړئ چې یو څو سرداران مونږ ته خپل راکړئ چې مونږ یې ځان سره ایثار کړو، ځکه چې که تاسو وتښتېدئ نو مونږ به کسان نیولي تښتېدی به نه شي، او که دا نه درکوئ نو بیا ورسره ملګرتیا مه کوئ. دی وی بالکل ډېر د ښه وې، د خیر خبره دې راته وکړه. هلدلته نه فورا تللی دی قریشو ته. د قریشو مشر ابو سفیان ته یې ویلي چې څه پوه خو نه یې. وایي څه؟ وی یهود هغوی دا سازش کړی دی، هغوی تاسو نه کسان سرداران یو څو اخلي او هغه مسلمانانو ته حواله کوي او مسلمانان ته سر پرې کوي،
ځکه مسلمانان خوشحالي چې کله دا لښکر لاړ شي بیا موږ څه کوو چې مسلمانان خوشحال کړو چې د هغوی د شر نه محفوظ وي. خلک داسې کوي په جنګونو. هغوی ورته وایي چې ښه خبردار چې کسان درته در نه کړي. هلته لاړو غطفان ته یې هم دغسې خبره وکړه لکه څنګه چې قریشو ته کړي وو. هغوی وایي چې ښه دا یهود خو ډېر خراب قوم. بیا په دې کې یهودیانو کسان راواستول. هغوی ابو سفیان ورته خبر واستولو وی ساړه ډېر دی خلک ستړي شوي دي افرادي قوت هم راکوي او وسله هم راکوي تاسو واده کړي د موږ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده خلافي کړي. هغوی ورته وایي چې وروره تر هغې پورې نه درکوو تر څو چې مو یو څو سرداران تکړه تکړه خلک نی راکړي چې موږ یې ځان سره ایثار کړو په تاسو باندې زموږ اعتبار نشته که لاړئ موږ چاته پرېږدئ. هغوی پوه شول چې دا خو هماغه خبره ده چې نعیم ابن مسعود کړي. ورته وایي کسان هرګز نه درکوو. بیا غطفان لاړل دغسې هغوی یې وکړه. بس دلته کې د درې غوړو په منځ کې چې کوم دی نو پوډ رالو هلته الله جل شانه سیلۍ راواستوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې غوستې وې په مونځ باندې ولاړ دی صحابه کرام ناست دي. حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي چې دومره سخته یخه سیلۍ وه چې یو خو تیزه وه د کافرو مشرکینو هغه کټوۍ مټوۍ ټولې واړول. یو دومره سخته یخه وه چې سړی خوځېدی نه شو. وی موږ صحابه کرام ناست یو ستړي ټوله ورځ جنګېدلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت تړلی مبارک په دې وخت کې د الله سره رابطه په سختۍ کې هم د الله سره رابطه د مونځ په شکل کې د طاعات و عباداتو په شکل کې د شکر ادا کولو په وخت کې هم د الله سره رابطه. کله انسان په تکلیف کې خدای هیر کړي او کله په نعمت کې خدای هیر کړي. د الله رسول خو موږ ته دا ښولي جماعت ته لاړ شه کور کې ودرېږه شکر وباسه. نعمت حاصل شو په هغې د الله شکر ړومبی د مونځ په شکل کې بیا نور عبادات او طاعت کو. صبر هم د ړومبی د مونځ په شکل کې د الله نه غواړه. د الله رسول چې څنګه سلام وجر باسلو نو صحابه کرام ناست دي. فرمایي وایي چې داسې څوک شته په تاسو کې چې هغه لاړ شي ما ته د قریشو د کافرو خبر راوړي چې څه ارادې دي. نو حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي سرونه ټول ټیټ کړي یو هم کش نه کړي. دومره مینو د الله په رسول باندې چې دومره په دنیا کې څوک دا مثال نشي وړاندې کولی. لیکن کله دې حد ته د انسان حالت لاړ شي مغلوب الحال شي چې د چا جامې وایي نه خوځېدي چې دا وایي چې او زه ځم دومره سخت ساړه. بیا وایي د الله رسول نیت وتړلو چې بیا یې موضوع کړو نو بیا یې څوک شته دی چې ما ته د کافرو خبر راوړي. بیا چا کشنو په درېیم ځل بیا وفرمایل چا کشنو کړو نو حضرت حذیفه وایي چې ما ته وایي چې حذیفه پاسه ته ما ته خبر راوړه. حذیفه بن الیمان خوش قسمته صحابي دی. دی وایي چې زه پاسېدم نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لاړ شه او ما ته د کافرو خبر راوړه خو صرف خبر راته راوړه د دې نه علاوه به بل یو کار نه کوې یعنې چا سره به جنګ نه کوې څوک به ولي نه. دی وایي چې ما دومره سخت ساړه و چې زما جامې خوځېدی نه شوې خبره مې نه شوه کولی خو چې دا یې راته وفرمایل او زه پاسېدم تا به وایې په ګرم حمام کې داسې ګرم شو کپړې مې په ځان باندې درستې کړې او غشي او لینده مې واغشتل او ساړه باندې مې ډوبروان ځکه چې ټول قوت الله جل شانه څخه دی. الله پاک ازمیخ کې اچوي لیکن ته خپل ځان خو وښیه چې ته څه کوې. حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي خندق مې پورې کړو چې پورې لاړم وایي چې مې وکتل نو ابو سفیان د مشرکینو د کافرو مشر د قریشو دغه وخت کې لا مسلمان نو هغه لګیا دی اور ته ناست دی اور ته بوکي ورکوي او اور ته ځان ګرموي سخت ساړو یخ. وایي زما په نښه کې ما وایي چې لینده کې غشی اچوم او راکاږم نو دی بلکل سم لګي په یو غشي. وایي د الله د رسول خبره مې یاده شوه چې زما د اجازت نه بغیر وسه نه کې صرف اطلاع راته راړه نور څه مه کوه. وایي بیا مې غشی دننه بیا وایي لاړم ابو سفیان اعلان وکړو چې زما خبره واورئ زه یو دوه خبرې کوم خو وګورئ چې تاسو کې پردی کس خو نشته دی. ډېر هوښیار و هغوی. دی وایي چې ما سره یو سړی ناست و کافر مشرک نو ما زر هغه د لاس نه ونیوه لکه ته څوک یې. وایي هغه مې دې خبرې ته سم نه کړو چې هغه ما نه تپوس وکړي. مسلمان هوښیار وي اوده نه دې دوست او دشمن کې فرق کولی شي.
د خپل ادارې ته خپل ملک ته خپل علاقې ته چې دشمن راځي دی ګوي تفرس کوي چې دا زمونږ دوست دی که دشمن دی دلته کې راشي داسې حساس ځایونو ته دننه شي سړی او دا ناخبره په پته نه پوهېږي بهر حال حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي چې ما سړي لاس ونیو ما ورته ویل لکه ته څوک یې ما ته وایي ته ما پېژنې نه زه د طایف کې یو قبیله وه زه د هغې د حوازن قبیلې یم او فلانکې مې نوم دی فلانکې مې د پلار نوم دی ورته وایي ښه ټیک شو بس هغه ته یو تپوس نه ابو سفیان ته چې اطلاع لاړه چې څوک نشته دی هغه خبره وکوي راشن هم ختم شوی دی او سیلۍ چې کوم تیار راشنو نو هغه کټوۍ ټولې واوړې دي سیلۍ واړولې انغرونه او خیمې موږي ووتل او خلک هم ستړی دی نور د جنګېدو صلاحیت په مونږ کې نشته دی او زیر یو سړی خپل سامان تړی و چې څنګه یې دا وې په لښکر کې بس ګډ وډ شوار یو سړی خپل سامان ته منډې وایي سورلي تیاره کړه زلالم هلته راپاڅېدم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې خبر راوړو واپس چې راتلم داسې ګرم لکه چې سړی په حمام کې روان وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه رالم نو پیغمبر علیه السلام بیا په مونځ ولاړ دی دومره لوی هستی سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر لیکن سره د دې د الله جل شانه سره دومره تعلق دی امت ته ښولی دی چې تاسو داسې کوئ د خپل رب سره تعلق ساتئ نو هسې نه چې زه مسلمان یم مسلمان سره خو د خدای مدد ته خپل ځان مسلمان خو ثابت کا ستا کردار ستا اخلاق ستا عقیده ستا توکل علی الله ستا په الله باندې یقین ستا د الله جل شانه عبادت آیا هغه په هر څه باندې مقدم دی چې پیغمبر علیه السلام موزو کو نموز نه پسې وایي ما ته وکتل ما ورته وایي چې یا رسول الله ابو سفیان اعلان وکړو چې ځئ او ټوله واقع مې ورته ذکر کړ نو د الله رسول په توره تیاره کې وخندل او دومره خوشحال شو چې د غاښونو سپینوالی ما ولید الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حسن او جمال او ښایست ورکړی و ډېر وایي د غاښونه یې وپړقېدل دومره خوشحال شو وایي ما ته یې وایي چې زما په دې خپو کې سر کېده ما سر کې خو خپله کمبل را باندې واچوله وي وده شه دا څومره لوی سعادت په ځمکه باندې پروت دی لیکن جنت نه دا مقام ښه دی ځکه چې جنت مخلوق دی او د الله رسول په مخلوقاتو کې د ټولو نه بهتر او افضل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل مبارکو سره یې سر جنګي او وایي صادر زه وده شومه نو وایي چې سهار راوختو سبا یعنې اذانونه وشول او زه پوه نه شوم اوده وم نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل قم یا نعمان اے خوبولیا نعمان کثرت سے سونے والا چې څوک ډېر خوب کوي وایي نعمان ډېر خوب کوونکي یې پاسه که نه د مونځ وخت شو د الفاظ یې ورته د انتهایي مهربانۍ د مینې د شفقت استعمال کړي